رسو د فیسبوک ملګرو ته هرکلی وایو ستړي مشئ په خیر رالی د سنو اف ام 1.4 سنو اف ام 90 د امن غږ نه تاسو اورئ ادبي نړۍ زه یم ډاکټر عباسین یوسفزی په ادبي نړۍ کې تاسو هر ځل څه نوې فنپاره اورئ او دا ځل پکې کومه فنپاره چې مونږ وړاندې کا نو هغه د رحمان بابا غزل د رحمان بابا په کلام باندې خبرو کو پای کې د رحمان بابا خاص کر چې په سبب د ظالمانو حاکمانو ګور او اور او پیښور درې واړه یو دي نو د رحمان بابا دغه ښایسته کلام چې دی د په هکله خبرې اترې هم تاسو اورېدې هیله ده چې تاسو مونږ تاسو سره یو د فیسبوک په لیکه چې کوم ملګري را روان دي هغوی ته بیا هرکلی هغوی چې د نړۍ په هر ګوټ کې دي الله دې ښاد او آباد لري د اس ام اس په لار باندې ملګري را روان دي د ټلیفون په لار هم را روان دي دا دویمه ګنټه چې د 11 نه تر 12 دا د ټلیفون د ملګري نو ځکه زه ډېرې خبرې نه کوم او د ټلیفون لوري ته ګام اخلو چې څوک راځي او څه وایي دا د ګورو چې دا څوک راغی السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مشئ په خیر هلو هلو आवाज درځي او جی او راځي وای څنګه چلې واسین کې جوړه غږ راوچت کې غږ متتت راځي صحیح شو جی جناب اوس وای څوک خبرې کوي چرته نه علمزیب احمد رشید غړای علمزیب صاحب د رشید غړای نه الله خوشاله لره وای چې په زړه مسجمه دي مونږ ته وګه خیره باسین صاحب تاسو دا پروګرام چې کوم دی دا ورو ډېر په شوق باندې او تاسو خبره کوله چنګیز خان او دا هغه نو دا چې کوم دا پلار او زیو او دې یو بل مرګره دا هغه لاکو خان نو دا غنو کشلو خان حجي او دې چې کوم دی دا هغه کړی و او که تاسو مته چې ته یو خپل شعر په اخیره کې یا په پروګرام په منځ کې نه وایي نو دا به ډېر مزه جی او تاسو یو شعر په تاسو مته پروګرام حجي خدای تاسو معلوماتو ته لپاره مننه الله خوشاله لره 09152541143 کوم ملګري چې ټلیفون په لیکه راځي هغوی ته هرکلی ستړي مشي او په خیر علي السلام علیکم وعلیکم السلام استاد محترم سلام علیکم په خیر علي ستړي مشي فرهاد صاحب دی جوړې فرهاد مو شیخ دینا څنګه دي فرهاد صاحب ورکله ته وایو په خیر علي ډیره مهرباني خدای دې عزت وکړه جناب علي سبا وای نن بازار یو کلام په پتی پیش کوه بالکل او بس پروګرام مزه کوي ودی وتاورو الله دې خوشاله کا څه کلام دې راوړی نن او ستا مهرباني وکړه اوس پړه دا خو یو ډول کلام دې ما ویل ته خو بیا دې وایي ارشاد وای پستلنو باندې نظر ماتوي پستلنو باندې نظر ماتوي یار میں نظر پستل سحر ماتوي غم د جانان سزور ورو غوند دي غم د جانان سزور ورو غوند دي راغله د زړه د کوڅې ور ماتوي یار مې نظر پسین سحر ماتوي تل مې د سود انتظار کې ساتي تل مې د سود انتظار کې ساتي لوزونه څومره په هنر ماتوي لوزونه څومره په هنر ماتوي یار مې نظر پسپین سحر ماتوي هر یو سړی تر خپل مطلب یار دی هر یو سړی تر خپل مطلب یار دی د خپل مطلب د پار سر ماتوي یار مې نظر پسپین سحر ماتوي ګوره پر هات چې بخاطر د مینې ګوره پر هات چې بخاطر د مینې
د شیرینه د پاره غرمه توي یار می نظر پسین سهر ماتوي پدلنو باندې نظر ماتوي یار می نظر پسین سهر ماتوي. واجب استاد محترم ټول اوریدونکو ته سلام او تاسو ته تاسو ډیره مننه. الله دې خوشحال لره. دا ښاغلی فرهاد د سردریاب نه. ګورو چې راتلونکی ملګری به څوک او د چرته نه به وي. او ملګری مو د لاسه ووتو. 09152544143. السلام علیکم. ډاکټر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشئ په خیر. تاسو چرته نه؟ صحیح جوړ ټیک ټاک. زه شګم مکه مند سره خبرې شوې دي. حسیب نه نصیب نه ما شګم چې کومنټ سره تعلق ته پوښتنه شګم. جی اتیک سے وای څنګه چل خې جوړ برابر یې. دا الله کرم دی. ما ډاکټر صاحب ته ټیکنیکل ون تا کوو ما مهرباني وک. نو وای د ما فیسبوک جانا نه غدر ته ان بین دې کې د ختمه ده کړم. صحیح ده. نو بل وای چې موبایل ډېر درنه خفایم. پیغله ځوانان دې په فیسبوک وړل دي نه. واه واه واه. نو زه به تاسو ورته کوم خیر د پروګرامونو ډېر سره په کوم کوی چې او زه به تاسو کړي خبر ته وایم غزل غونډه کې دې پیټه موسیقي ته ویلې ده وړاند نو دا خلک خامخا په ده. واه. وړاند نو دا خلک خامخا په ده زما او تاسو بلتا رنگونه زړه زما او تاسو بلتا رنگونه زړه زما د مېن په نام کې تا فقط مستاج مخنه غلطه کوم دې کنه. خیر ده خوند کوي. نو دغه غلطه کوم بچاته دا ما ورته په رادیو باندې اورم کوی چې دا په ما غي مکنه هارمونیوم غي مخ لکه مخ دا غندره کنه مخ لکه مذابيغ کو کنه. صحیح. او نور ټول اوردن صلی الله سلام. وعلیکم سلام. مهرباني مننه. خوشاله شه. ډیره مننه. دا ښاغلی ټیک. ګورو چې راتلونکی ملګری څوک راځي د چرته د راځي. 09152504143. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وسیم څنګه په خیر علي. ستړي مشئ. هر کله راشي. صحت مزاج څنګه؟ زبردست. د الله کرم. صاحب زه خو یو خاموش او تاسو د پروګرامونو اورم خاموشه سره ډېر وخت نه. تاسو خپل پیژنګري ورکړه او انعام الله خبرې کوم د مرزونه کی. جی انعام الله صاحب. بس الله خوشاله لره صاحب او تاسو پر ډېر دعاګانې او ډېر او تمنا کوم تاسو دراتک. جزاک الله خیر. او بس دعاګانو کې موږ هم یا ساتي صرف دعا سلام. الله دې خوشاله لره. ډېر مننه. ډېر مهرباني. سلام. خوشاله شه. دا ښاغلی انعام الله. ګورو چې د ښاغلي انعام الله نه پس څوک تشریف راوړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشئ. په خیر. تاسو څوک د چرته نه؟ احمد خبرې کوم دي د کوهاټ روډ نه. احمد صاحب په خیر علي. څنګه یې وختات خطر دي؟ ډېر د الله فضل. اوس خو ترنم او आवाज دواړه ډېر مزیدار شوي دي. څنګه ترګي؟ نو مطلب سبا خوري کنه مزه کوي ارزل. خجي نو وزاد استاد جی نن ورته د یو د ماضي خبرم مجي. جی. پرون تلو ملغه ته مردان ته. خجي. یو واده دعوت چا کړی وغیله ورغلی. خجي. نو زمونږ د سیمه کې خو چې کوم دی دا واده چې خلک کوي نو څوک ډولکي والا راشي هغې ویې لکه زلمې روباسئ یو او جی او چې داخلي د مردان سیټ ته چې و هغه سره باجه وه. ښه جي. هغه زه چې لاړو اوس روټۍ موټۍ مو خوړه دغسې بیټک وه بیټک کې کېناستو دې کې باجي والا راغو. ښه جي. وایي زلمې راولئ. جی.
میرا کېناستو به د باجه ماجواله خو چا پیسې میسې نه ورکولي حاجی بس موږ هم ورته ناسو ولې موږ هم تنخواداره یو او ظاهره بس ناسو دغسې دي کې دغه ستاسو هغه ډلې راواچولو حاجی وایي ښکلي په بلاوي په جهان حاجی خو داسې جی زمالو چې دیلې نه ورکې بیا خو بیا یو نه ورکې ډېرم ورته ټوپ ووهلو چې ټوپ ووهلو داسې دې غوږ ته ورجوغ شوم ویل استاذه چې دا ختم شي دوباره بیا ووایه حاجی خو مالدار راته وایي چې دا شاعر څوک دی وایي دا باسین صاحب دی ما رسول دی معلوم خو دا باندې لازمي شو چې دا به دوباره بیا وي زبردست نو الله دې تاسو له ډېر ژوند درکړي زبردست کوم ځای کې ستاسو اواز واورو ستاسو شاعري واورو دا هم ورسره ټوپ وایي ډېره مننه الله دې خوشحاله کړه ډېره مهرباني احمد دا صاحب یو څو شعرونه یې ستاسو دا به درته ووایي بالکل جی تاسو چې دا کومه واقعه بیان کړه دې سره ته وړو کې واقعه زه بیان کړم تاسو شعرونه ترتیب کړئ نه وایي تاسو وایي ادا سه و چې یو محفل کې یو سندرغاړي زړه خبره ده هغه چېرته زما کلام ووایي نو زما مشرور پکې ناست و نو هغه ډېر خوښ شو او پیسې وله ورکړې نو بیا یې تپوس وکړو چې یاره دا کلام چې دی دا راته یو ځل بیا ووایه او دا د چا و نو هغه ورته وایي دا د عباسین و نو ورته وایي ښه زمونږ په څیز وی زمونږ نه پیسې علي بیا یې ترې واخیستې واپس بیا یې ورله د هغې په دوه چونده ورکړې نورې وایي زه خیر دی دا واله جی او چې هغه خلک یې خدای دې ډېره ترقي درکړي خدای نور هم مخکې کړي امین خوشحاله شي ښه جي وایه ارشاد محبت کول که هر څومره آسان دي د دې عقل سره ژوند تېرول ګران دي یو خاورینا وجود لرما ګناهګار یم خو په سر کې می خیالونه د اسمان دي دا د ټول دا باسین غری تناستی که حسین دی که مین که رکیبان کلی ببلاوی پا جہان خدا سینا کلی ببلاوی پا جہان خدا سینا زوم دی رسینو مارمان خدا سینا کلی ببلاوی پا جہان خدا سینا نن می ترین لاس نخ کلولو پنیت راخ کلو نن می ترین لاس نخ کلولو پنیت راخ کلو روی راتوی چی قربان خدا سینا روی راتوی چی قربان خدا سینا کلی ببلاوی پا جہان خدا سینا خدایا تا خود پابا سین باندلو کما خدایا تا خود پابا سین باندلو کما ما خودر نغخته و جانان خدا سینا ما خودر نغخته و جانان خدا سینا کلی ببلاوی پا جہان خدا سینا زهم دی رسینو مرمان خدا سینا ډاکټر صاحب چې دا ورته ما ویل چې ته دلته کښېنه او زه یې درته وایم ډېره مننه خوشحاله شي احمد صاحب په ټولو ملګرو سلام ډېره مننه دا ښاغلی احمد چې مونږ ته یې زما کلام ډېر په ښکلي ډول باندې پیش کړو ډېره مننه کوو الله دې خوشحال لره السلام علیکم
السلام علیکم ځینې ملګری ملاو شي خو بس یا ورته زمونږ غږ نه ځي یا د هغه غږ نه راځي دا دی السلام علیکم السلام علیکم استاد وعلیکم السلام هلو اوس دا ملګری چې و دی زمونږه غږ ورته نه تلو غالبا څه ګړبړېشن و زمونږ یو ملګری به وایي چې ګړبړېشن دی ګړبړېشن السلام علیکم جی جناب ستاسو غږ راځي ډېر تت دی ستاسو غږ ستاسو موبایل کې څه ګړبړ ښکاري جی راځي خو د مایک سره خوله نږدې ساتئ چې اواز صحیح راځي ښه جي مهرباني ستاسو غږ ډېر تت دی نو زه مجبور یم چې زه ستاسو کال قطع کړم دا یې وجه دا ده چې خلک یې وانه اوري چې خلک یې نه اوري نو فایده نه کوي او چې خلک یې واوري نو هله پوه شي هغوی چې څه دي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام څوک جی الله خلیل د سپینه وړاینه خبرې کوم جی خلیل صاحب وایه که نه تاسو د ډېرې دعاګانې او التهامات هغه یو ستاسو غزل راته ذهن ته راغلو جي جی هغه د سپوږمۍ شپه د پروګرام اورم ښه جی دا یو غزل ستاسو ته ډالۍ کوم ستاسو خپل غزل ارشاد اوس چې کوم طرف ته ځي زړه به دې لوېږي وه زما یاد به درته لارو کې کېږي زه ګلچین نه یم یارانو خو چل دی بیا مې هم زړګی نرۍ نرۍ زه ګلچین نه یم یارانو خو څه چل دی چې سپرلی راشي نو ګوتې مې تخنیږي چې سپرلی راشي نو ګوتې مې تخنیږي او چې د کله د ځوانۍ تنده راواخلي اباسین به درته هله دریایي بالکل ډېره مننه کوو کفایت الله خلیل صاحب جی اباسین صاحب یو عرض کومه جی قربان زمونږ د پاکستان د فورسز او د ټولو عوامو لپاره خصوصا ډېره مبارکي جی الحمدلله د دې وطن لپاره او د دې ملک لپاره ډېرې هلې ځلې او ډېرې قربانۍ وکړي بالکل او چې کوم شهیدان شو الله یې د هغوی مغفرت نصیب کړي الله دې درجې اوچتې کړي او اباسین صاحب یو تپوس مې کولو چې حکیم الله صاحب ژوندی دی او وفات دی هغه پروفیسر او جی هغه وفات دی جی دا خو یو 15 کاله وشو چې وفات دی الله دې مغفرت نصیب کړي او الله دې تاسو له ژوند درکړي امین استادان دي مشران دي خوشاله پیغام کومه د ټولو پښتنو مسلمانانو لپاره چې دغه چې په د وطن لپاره په یو اتفاق په یو اتحاد او یو موټی کېدل ډېر ضروري او خپل سیاسي اختلافات علاقات پروتوکول او د وطن مینه محبت مخکې کول پکار قربان ډېره مننه خوشحاله شي کفایت الله خلیل صاحب ستاسو مننه کوو الله هم خوشحاله لره ګورو چې د ښاغلي کفایت الله خلیل نه پس څوک تشریف راوړي دا دی راغی السلام علیکم السلام علیکم ډاکټر صاحب څنګه له خیر دي الله کرم په خیر علی تاسو څوک د چرته نه زه د حاجزه ترخی کلین ارشد علي جی جی ښه جي ارشد علي صاحب او ملګری کټ شو 09152541143 السلام علیکم وعلیکم السلام اباسین صاحب څنګه د الله کرم په خیر علی تاسو ستړي مشئ څوک یې چرته نه جی زه منیر خان خبرې کوم د بالوري داړې نه جی منیر خان صاحب څنګه حال دی جی شاندار مزیدار او خوشبودار بس پروګرام اورو پروګرام ډېر مزیدار دی بس چې ستاسو خوښیږي دا ستاسو پروګرام دی مونږ خو جی عرض یو کوو جی ما خو بله پیر هم یو فرمایش کړی و وای قربان دی هارون باچا په اواز تاسو نه ما د روغاني سندره غوښتې وه او چې مونږ ډېر افسوس کوو چې زمونږ دا پروګرام چې دا فرمایشي پروګرام نه دی نو په دې وجه مونږ ته د سندرو هغه وخت چې دی مونږ ادب له ورکوو صحیح ده جی یو بله رزم کومه جی 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 دا عرب فنکاران چې کومو ګلنار بیگم کشور سلطان نگینه خانم ماجبین قزلباش نویتا خان وغیره دی پروګرام کې تاسو جی غیلم صحیح سوار کوي کنه بالکل وخت په وخت باندې راځي او ان شاء الله نن د باندې اورم یو سو وخت کې دی چې کوم راتلونکي سندري پای کې به واورېدو دا چې ګلنار بیگم په आवाज و سندره ده کنه او په سر او سترګو دی اشنار سمانه مو
دا راته مو وایه چې زما او جدي موسیقي دا لکه موسیقي مخاله او دا شاعري به خلک واوري دا مرګري بتیجي لګي عبرت والی او دا پروګرام به خسته شي بس که په لاس راله ټیک ده خو مونږ ما ته ووایي چې دا فرمایشي نه دی نو مونږ په وخت کې نشو پوره کولی دا فرمایش مشکل شي راته موږ دا مرګري به دا شاعري واوري نو د دې نه به لګي عبرت والی ډېره ښه خبره ډېره ښه خبره خوشحاله شي خو ګوره ستا داسې لیسنر یم چې زما داسې دغه شان خبرې خو خبرې به مې ټیکي زه الله دې خوشحاله لره ډېره مهرباني ډېره مننه زه مهرباني جي شکریه منیر خان صاحب خوشحاله شي دا و ښاغلی منیر خان مونږ کوشش کوو چې د ګلنار بیګم څه سندره د باندې واورو او زاړه یادونه درته راولو که خیري او هغه مطلب چې وختونه داسې دي چې څه سندرې چې دي هغه بیا هغسې کوالټي نه ده پاتې شوې نو بیا ریمکس شوي دي د نوو سندرغاړو ویلي نو هغه هم د تبرک په طور باندې اکثر غږیږي السلام علیکم السلام علیکم ټلیفون په لیکه کې څه ګړبړ ښکاري کله کله اواز راوچت نشي پوره ګورو چې څوک دي دا د ملګری راغی السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مشي په خیر دا څوک د چرته نه ډېر خوشحاله کا د ډېرې شپ قدر ماټه مو غلخیل چړې سکوت عمران خاکسار خبرې کوم عمران خاکسار ته هرکلی وایو دا خده چې د ګوټ نه راووته اوس د نیر غاړې ته خو به راوځئ کنه کله سرجي بس بره کوټه باندې ناست و نیر په غاړه ابراهیم ماما ناست پروګرام اوري زبردست او سلامونه کوي درشاد دی پروګرام اوري سر او وعلیکم السلام خوشحاله دی اوسي سرجي تاسو ښه دا الله کرم دی خاکسار صاحب څه دې راوړي نن چې واورو که نه بس یو کلام شریکوم سرجي ارشاد وی رب خبر خپلاس کې د تقدیر را واه په نصیب کې خوشاله را لبهیر را یا خو امن را لرا کړې لویه خدایه یا د جنگ د بلا لاسو کې زنجیر را واه مهرباني او د دنیا د خواهشاتو مې زړه موړ دی هی هی د دنیا د خواهشاتو مې زړه موړ دی را لغاړه کې کچکول د مس فقیر را واه مهرباني او هغه ته چې پرې خپه نه یې غواړم هغه ته چې پرې خوشحالې نو شبګیر را ډېر ښه دی مهرباني آخري شعر دی سرجي جی چې نه لون وي او نه کوڼ وي ویني اوري ما خاکسار له یو ژوندی غوندې ضمیر را ډېر ښه دی ټولو اورېدونکو ته سلام دی مننه ډېره مننه دا ښاغلی عمران خاکسار د شب قدر نه ګورو چې راتلونکی ملګری د کوم ځای نه را روان دی او څوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام ډاکټر صاحب څنګه حال دی ښه د الله کرم په خیراله تاسو څوک د چرته نه جمداد باچا شهی بالا نه جمداد باچا صاحب په خیراله الله خو نو بدرنګ وس کله کله ارتزان نو حاضر کوو ښه خبره ده ښه خبره ده شهی بالا ښه ده او شهی بالا بالکل ټیک ټاک ده بس والله یو دوه مرګو ته ټلیفون وکړ مال مخکې مرته ما ویلیو حاجی من ما ډاکټر صاحب ته ویلیو چې هغه که سم ورته وکړه چې ما ویل چې هغه مور رنګ ګوري او ښځه ترخ ګوري که نه بالکل په مېراغي خو الله به موږ ورته غوږ یو ډېر پروګرام نه خوند مزې اخلو که نه خو معلوم به ورته څه ووایو بالکل من بس دوا سلامونه وکړو که الله دې مو بدرنګه خوشحاله اوسې او خدای نور هم توفیق درکړي او بس یو دوه کسان دي ورو دواړو ته ټلیفون نه وکړه یو جاوید دی را سره شهی بالا کې اوسېږي او یو را سره محمد اسحاق دی ما ورته الخه بالکل دوا سلامونه هم دي دواړو ته سلامونه ورسېده الله خو دې مو بدرنګه او خوشحاله اوسې ښه ده بادشاه دا ښاغلی جامداد بادشاه د شاهي بالا نه ګورو چې بل ملګری د کوم ځای نه را روان دی دا دی السلام علیکم وعلیکم السلام مبادل صاحب څنګه په خیر علی ستړي مشئ تاسو چېرته نه زه خالد زمان د حیات آباد خالد زمان صاحب وقفه هم پکې وکړه ډېر ورځې نه یې راغلي یاره جی بس بیزی وم ټیم نه دی میلاو شوی بس اوس مې میدان ته راوته الله دې خوشحاله کړه الله دې ښاد یو کچکول یاد کوم جی ځان نه مې کچکول اخیستی دی اوریجنل سمندري زبردست او بله ورځ مې یو ریډیو را پیدا کړ د جرمني آها احمد اګول ډېر زبردست اواز دی ډېر اعلی او ګوړه مې ورته خوړه بس نه مې راوېده خو زه میلاو شو بهترین نور خیر دی ټیک ټاک ډېر د الله کرم دی جی
پلیمانان استاد څنګه دی؟ فضلمنان استاد ښه سور سار کې دی. بس زه خو غیر حاضر هم نو اندازه راته نه نه ښه برابر دی، ښه تړېدلی اواز یې دی. یو پکې ووي چې لیونی یاد ساتې او جي نو زه به لیونی ته یو ټپه ډالۍ کړم. ډېر خوند به وکړي. زما شلېدلې ګریوانونه د لیونو سره مزه کړي. زما یې خوښ دي دا شلېدلې ګریوانونه. او لیونی ګرځه د غولي منځ کې لیونی ګرځه چې د چم خلک در باندې ډاډه وي لیونی. مهرباني ډېره مننه. لیونی څه د ته راټول که خو څه کار برابر کو د لیونو ذکر یې په فکر یې پکې وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. واشنګټن صاحب خیر. د الله کرم. تاسو څوک د چېرته نه؟ مجيب الرحمن خبرې کوم د لندن ډېره. مجيب الرحمن صاحب ډېره موده پس. یاره زه خو شپه نه قضا کوم. ښه جي. زما خپل اصول دا دي چې که نه درځي نو دا اورېدل څیزونه دا ډېر ضروري که نه. او جي بالکل. لنډن ته اواز صفا درځي. نو په دې وجې مې نن رنګو کو چې نن زنګ د لنډن ته لږ د اواز داسې لږ خراب راځي، نور که ډېر صفا راځي. دا کله کله د موسم وجه مې کله کله ویوځي داسې. او واړه مې راته وویل هو واشین صاحب وایي چې په دې ټلیفون په ځای کې دغه شته. او جي. خو نه دا کالر اواز صفا راځي، ستاسو دا لږ دغه راځي. ښه زما دا ټیک نه درځي دلته، خو بس دا کېدی شي. او د تاسو خیر دي؟ الله کرم دی، ډېر فضل دی. دوا سلام سره مو وګورو چې تاسو پروګرام په دې ټکنیکی مرستيال ته وایي چې لږ برابرۍ دي. صحیح ده. یو شاعر وایي روینو ګوت پسنګ نه مرانه سړی خدا باندې کار د مجبورانه سړی وکړي. دیو جن میرنګو په باندې ته ورمنوار ته دوا سلام. الله دې خوشاله لره. ډېر مننه. مجيب الرحمن صاحب د الډن هغه کلی دی چېرته چې د ملک احمد بابا قبر دی، د پښتونخوا وړمبی بادشاه چې و ملک احمد بابا، د هغه قبر په الډن کې دی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک د کوم ځای نه؟ ارشد خبرې کوم د ترخی کلي نه. جی ارشد صاحب ستاسو ټلیفون وختي کټ شوی و. جی دوه ځل کړو. څنګه الله خیر دی؟ الله کرم دی. نور خیر دی. ډېره مهرباني. څه ویل غواړئ؟ دا یو غزل مې تر مخې پروت دی. ارشاد. د خندا شور کې د سلګو اواز د خوښ شو که نه؟ د ژړا دا انداز د خوښ شو که نه؟ دا چې مدام پکې د درد سندرې اړومه، دا چې مدام پکې د درد سندرې اړومه، د زړه په تار مې کېدلې سر د خوښ شو که نه؟ ستم طوفان کې هم چې اسمان الوزي، ستم طوفان کې هم چې اسمان الوزي، وخت زما د فکر دغه باز د خوښ شو که نه؟ او څومره چې ته مې هېروې هومره دې زه یادوم. څومره چې ته مې هېروې هومره دې زه یادېږم. هومره دې زه یادېږم. وایه چې دا محبت دې خوښ شو که نه؟ او زړګیه ته چې د عمر انتظار کې پرېښوې، زړګیه چې د عمر انتظار کې پرېښوې، دغه لوز د حقیقت مجال دې خوښ شو که نه؟ او کړی سینګار په عین کې د غرور، کړی چې ځان کړی چې سینګار په عینه کې د غرور، ښکلې دغه ښکلې ناز دې خوښ شو که نه؟ خیر دی جی. الله دې خوشحال لره. ډېره مننه. دا ښاغلی ارشد علي اواز سم نه راتلو، نو په څه ټکو به شاید چې تاسو نه یې پوه شوي، خو داسې کله کله کېږي. السلام علیکم. السلام علیکم واسین صاحب. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ. څنګه یو ښه یو جوړ یو خیریت دی. عبدالظاهر خبرې کوم کې خیل د جمرود نه. عبدالظاهر صاحب ستړی مه شئ. الله دې کې دربان عزتمن لره. ملاقات مې شوی سره په یو څو موقعو باندې. ښه جي. پښتو ادبي پروګرام دی، ډېر ښکلی. زه واورم خو لږې ګیلې لرم د پښتانو نه. وایې ګیلې مې دی چې د پښتو ادب یې بالکل الټا کړی، غلط کړی دی. دا چا؟ پښتانو او جي. او د هغې کلتور، د هغې روایات، د هغې سندره، د هغې غزل، د هغې جرګه، د هغې مرکه، هغې جمعه، هغه ټول بدل شوي دي. نوي طرز ته یې اچولي دي.
سندره یې جواب نو ته به وایې چې د امریکې په نایټ کلب کې ناست یم. بالکل نو دا غزل لرمه چې دا د باقي داسې موږ په خپل یو روایت کې یو خپل ساز دی، یو خپل آواز دی، یو خپل غزل دی، یو خپل کلتور هم دی، نو هغه برقرار ساتل پکار دي. پښتو خو ژبه صرف ژبه نه، باسین صرف پښتو روایت قایم ساتل، د پښتو غیرت، د پښتو عزت قایم ساتل دا پښتو ده. پښتو اسلام دی، پښتو عزت دی، پښتو غیرت دی او پښتو ایمان دی. بشک نو راته د رحمان بابا په هغه باندې خبرې کولې باسین صاحب. د رحمان بابا یو شعر خو زه ډېر اکثر وایم، یو خو دا شعر وایم چې ګوره اور او پېښور درې واړه یو دي. نو دا به داسې زه وایم چې په سبب د ظالمانو حاکمانو اور او ګور او قبایل درې واړه یو دي. صحیح. او بل به یو شعر بلې ته رحمان بابا، زه اکثر وایم د غیرت په نوم باندې رحمان بابا ډېر شعرونه لیکلي دي. او یو شعر خو یې دام دی چې په ننګ او په ناموس د لور ناکام وي. چې په ننګ او په ناموس د لور ناکام وي، صداکشه غزوی تر هغه لوره، صداکشه غزوی تر هغه لوره، او ننګیالي تر برونه خدي او کانوي. ننګیالي تر برونه خدي او کانوي، ننګیالي تر لهم خده لتربوره. د تربور نه هغه څلورم خا چې په هغې کې غیرت او ایمان وي. بالکل. ډېره مننه. آباد او خوشحاله اوسئ. الله موږ د پښتو د روایت قایم دایم ساتي په زاړو حالاتو کې. وسلام. امین. خوشاله شي. دا ښاغلی عبدالظاهر د جمرود نه. د فیسبوک د ملګرو سره زمونږ وخت پوره شوی دی، مونږ به ته اجازه اخلو او پروګرام به همدغسې دوام لري. د فیسبوک ملګرو الله هم خوشحاله لره، تاسو چې د هرې سیمې نه مونږ وکتو، مونږ مو واورېدو، مننه کوو. کوم ملګري چې د ټلیفون په لیکه راځي، د اس ام اس په لیکه راځي، هغې هم ډېره مننه. الله هم خوشحال لره. پروګرام دوام لري. د فیسبوک ملګرو ته ټاټا کوو او زو د پروګرام لږې دمې لوري ته او بیرته راځو. ستاسو ټلیفونونه هم اورو، ستاسو خبرې هم اورو، ستاسو کلامونه هم اورو.